باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة بالنار. دے باب کی توحید سره متعلق دا خبر خی چې دا الله د نوم غلط استعمال ونکو. دا الله د نوم استعمال مختلف طریقې سره کی. کله خو یو سړی یو خبرو کی بل ورته نه یاره نو دی ورته یاره په الله یقین وکړه. نو دا اگر چې بظاهر حلف خو نه ښکاري قسم، لیکن حکمن دا قسم دی. ځکه دې سړي په خپله خبره باندې د الله د یقین خبره کړې ده، د الله نوم یې پیش کړی دی. د الله نوم باندې غلط کار کول دا لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده. ځکه چې یو سړی مسلمان وي نو خامخا په قسم باندې یقین ساتي، او چې کوم سړی دانا بینایی د قصد قسم خوري دا عمل ډیر غلط دی، بلکې دا کافرانه خوی دی، مسلمانانو خوی نه دی. مسلمانان خپل خبرې غلط خبرې دروغجن خبرې په هغې هم قسمونه خوري. 2 نمبر مال خرڅوي نو په هغې هم قسم خوري، او ډېر پکې داسي چې پردی حق والي او په هغې قسم خوري. دا ګناه دی، او دومره لوی ګناه دی چې د حدیث کې ورته دا اوس پته ولګېږي چې دا سړی که د الله مخې له لړ شي نو هو علیه غضبان، الله به ورته ډېر غصه وي. د الله قهر او د هغه غصه د هغې سوچ هم یو مسلمان نشي کولی. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی بیانوي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من حلف یمین صبر، یمین صبر نه دی، من حلف یمین صبر لیقتطع بها مال امرئ مسلم. یو سړی چې قسم وخوري، من حلف یمین صبر، د داسې یو قسم چې هغه مال له ایسارونکی دی. یو ځای کې یو شی پروت دی، یو سړی هغه چلی بل پې لړ شي او ورته وایي زما دی په الله قسم دا زما دی، یعنې قسم یې خوړلی دی دې دپاره چې یو سړي ته د هغه مال میلون. یمین صبر، مال منې کوونکی ایسارونکی قسم یې وخوړ. دا ډېر خلک خوري. ستاسو تجربه و دې باب کې ما نه ډېرې، ځکه زه میلو ته نه ځم. یو ځل تللی وم، هغې کې مې را خلک لیدلی چې دا څومره غلط قسمونه خوري. یعنی مسلمان ویونکی دی سړی ځان ته، او دی د الله نوم دې دپاره استعمالوي په دروغجنه باندې چې زما مال له خرڅ شي. دا د مسلمانۍ کار نه دی. سره چا چې قسم وخوړ، داسې قسم چې هغه مال له منې کوونکی دی، ایسارونکی دی. لیقتطع بها مال امرئ مسلم، دې دپاره چې حاصل کی په دې باندې مال د یو مسلمان سړي، یعنی په دروغجنه قسم خوري د دې دپاره چې د مسلمان مال په غلطه باندې حق نه دی او ځان سره یې ساتي. نو څه چل وی لقی الله وهو علیه غضبان، دی به الله سره ملاقاتو کی په داسې حال کې چې الله به ورته غصه وي. د الله د غضب او د هغه د غصې توان څوک لرلی شي؟ په یهودیانو یې غضب کړی و که نه، د هغې نه یې شادوګان او خنزیران جوړ کړو. خلکو ته دا پته نشته چې د الله غصه څنګه وي. فرعون باندې چې غضب راغی نو هغه دریای نیل کې ډوب کړ. عاد او ثمود باندې چې غضب راغی نو څه یې ورسره وکړل؟ قرآن د هغې واقعات ذکر کړي. د دې وجه نه ځان ساتل پکار دی. د مسلمان مال باندې غلط دعوه نه ده پکار. ډېر چې خلک ای کار دغه دی، غلط دعوه به وکړي او بیا څه وایي جګړه بارداره ونه ده، څه نه څه سړي ته حاصل شي، څه نه څه حاصل شي، خو حلال حرام ته هم خلک ګوري. ولې جګړه کوي؟ غلطه جګړه کوي.
ډیر خلک د خپل ځان د بچ کولو دپاره د شر پسندو د شر نه د بچ کېدو دپاره پیسې ورکوي چې دا خو ستا نه ده، خو دا 1,00,000 روپۍ والا. دا عام مرض دی، دې کلي کې ډېرو خلکو کې دا شته. دا ډېر لوی مصیبت دی. ځمکه به یې پلار خرڅه کړې دی او پکې هسې غلط کاغذونه راوباسي، لګیا به شي د دې دپاره چې مال پردی ووایي. دا ګناه دی. او چې بیا پې سړی قسم وخوري دا خو د هغې نه سوا ګناه دی. حق دې وي نه بېشک واخله وچلېږه، خو بغیر د څه حق نه یو سړی په یو ځای کې دعوه کوي هلته د هغه حق نشته، دی ګناهګار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا وفرمایل مسلمانان یې منع کړل، فانزل الله تصدیق ذالک، نو الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې تصدیق په خپل کتاب کې نازل کړ. څه وویل؟ سورۃ آل عمران کې وفرمایل ان الذین یشترون بعهد الله وایمانهم ثمنا قلیلا، یقینا خلک چې هغې حاصلوي د الله په وعدو او په خپلو قسمونو باندې دنیا ذلیل، اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، دا کسان د دې څه برخه نشته په جنت کې. آخرت دلته مفسرین لیکي جنت ته وایي. دا سړی جهنمی دی، ولې د الله نوم یې غلط استعمال کړی. د الله د نوم احترام کوي. دا ډېره د ظلم خبره ده چې یو سړی مسلمان دی هغه د الله د نوم احترام نه ساتي، خیال وساتي. یو سړی راشي او تا ته وي د الله دپاره څه راکړه، بس ورکوله. د الله نوم ډېر قیمتي دی. که هر څومره مالدار دی، هر څومره هر څه چې دی، خو څه ورله ورکړه. دا خیال د هغه نه ساتو مونږ، دا د هغې ذات ساتو د چا نوم چې د اخیستی دی. یو سړی په دروغه قسم وخوري، هغې قسم له به اعتبار وي، فیصله به د هغې مطابق کېږي، سزا به الله ورکوي دله په آخرت کې. چې تا زما نوم غلط اخیسته د دنیا د 100 روپو دپاره، یا د څه جایداد دپاره، یا د څه عزت دپاره، یا دکان دپاره، تاله به سزا زه در کوم. خو چې یو سړي قسم وخوړ او تا سره ګواه نه وي، قسم غلط وي، نو هغه قسم به د هغه چلېږي. دا شریعت حکم دی. په دې زموږ خلک نه پوهېږي. تا دعوه وکړه او تا سره ګواه نشته، نو په چا چې تا دعوه کړې دا به قسم پیش کړي. که د هغه قسم غلط هم وي نو فیصله به د هغه په حق کې کېږي. دلته که څوک دا فیصله وکړي نو خلک څه وي؟ دا عجیب د ده نه و خو هسې یې ورله ورکړه، هسې نه دی ورکړی، د الله د نوم اخیستو د وجې ورکړی. دا شریعت حکم دی، دا یې به خیال ساتلی شي. البته دا سړی د ګناه کړی دی. څومره ګناه دی؟ حدیث کې دا غموس وایي، الیمین الغموس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د اکبر الکبائر نه ځان وساتئ، غلط کارونه مه کوئ. هغې وښودل شرک دی، بدکاري ده، فلان دی فلان دی. نو بیا آخر کې وفرمایل الا والیمین الغموس، یو داسې قسم چې هغه سړی په ګناه کې ډوب کړي. یو شی یو شان دی، دی د هغې خلاف قسم وخوري او پته یې ورته چې زما دا قسم غلط دی، نو د ځان په خپله جهنم کې ډوب کړی دی، چل به ورځي والله، خلاص به کړي ځان بیا آخرت کې. د الله د نوم احترام پکار دی. صحابه کرام ډېر داسې وو چې د هغې یو حق به چا سره، منافقینو سره، بل چا سره، هغه به ورته ویل قسم وخوره چې دا شی ستا دی نو زه یې در کوم. صحابه دروغ نه وایي، هغه به وایي قسم نه خورم، ستا شی ده وړه. یعنې د خپل حق دپاره هم هغې د الله د نوم قسم نه خوړ، د دنیا دپاره به د الله نوم نه استعمالو. او زمونږ څه حال دی؟ مونږ پردي څیز باندې قسم خورو. بیا مونږ وایو چې که مونږ د پیغمبر زمانه کې وی که نه، مونږ به ډېر کلک صحابه وی، مونږ به ډېر کلک منافقین وی. صحابه به نه وی، صحابه داسې نه شي. نن چې یو سړی په خپل 2-3 فوټه قد باندې اسلام نشي نافذ کولی، نو دی به هغه زمانه کې څه وکړي؟ الله خپل ګنجان پېژني. کم خلک چې کومه زمانه کې پیدا کوي د هغې دپاره مستحق وي. دا دعوې مه کوئ
چې که مونږ وینه ما به داسې کړی دا به هېڅ نه وي کړی ته به ټول عمر د غلاګانې به دې کولې دروغ به دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میشن مخالفت به دې کو دا اوس پته لګي چې کوم سړی د الله او د هغه د رسول په دین کلک ولاړ دی نو واقعي که د هغه زمانه کې وی بالفرض نو دی واقعي صحیح مسلمان وی خو چې یو سړی دنیا د 100 روپو دپاره قسم خوري او بیا هغې ته دریوال قسم وایي بازار کې دریوال وایي قسم وخوري دروال وي یعنی د الله نوم سړی اخلي او هغې ته دروال نوم وایي دا څنګه مسلمان دی نو بار کې آیت چې نازل شو حدیث بیانېدو عبدالله بن مسعود حدیث بیانو اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دغه وخت کې راغی هغه تپوس کوي ما یحدثکم ابو عبد الرحمن عبدالله بن مسعود کنیت ته ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن تاسو ته څه حدیث بیانوي قلنا کذا و کذا مونږ ورته وویل مونږ ته داسې داسې حدیث بیان کو چې چا مال د مسلمان د قبضه کولو دپاره غلط قسم وخوړ نو دی چې قیامت پر ورځ لړ شي نو الله به ورته قاریدري وسوي قال فی انزلت هغه ویل دا آیت زما په باره کې نازل شوی دی نا خپله قصه یې شروع کړه کانت لی بیرون دا ویلې بیرون شي خو اصل تلفظ یې بیرون دی جمع آبار راځي کوی ته وایي کانت لی بیرون فی ارض ابن عم لی پخوا ځمکې ډېرې ځمکه به د یو و نو بل به پکې ځان له کویه وکنستو چې ستا د ځمکه کې کویه وکنم فایده به دې ټول راغسته اوس خو هر سړی خپل ځای کې کویه کني که نه وخت بدلېدو سره ځمکه تنګېږي ډېر داسې خویونه او اخلاق چې هغه زمانه کې وو هغه وروستو خلکو ورو پرېښودل د سخاوت ډېر شي اخلاقو خویونو لکه د یو سړي به دوه بیزې دواړه به لنګې نو دی به ولګېد نه یو به خپل رور له ورکړه ګاونډي له به ورکړه چې دی کې پیش ته دا ځان له لوشه دا مړه وه چې وچه شي بیا یې ماله راکړې پیسې میسې به یې نه اخېستې اوس زموږ خلک پیسې اخلي که نه لویه کیسه یې جوړه کړي چې دا مړ شي نو سر به یې سي او فلان ډنګ دا مونږ کې هغه شی روان شو اسلام اول کې دغه شانتي و دې ته یې منیحه وایي احادیثو کې دا یې ذکر شته دی ډېرې نیکۍ چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې وی هغه مونږ پرېښودلي دي نشته هغه یو نیکي په کې دغه زما یو کوی و فی ارض ابن عم لی زما تر په د تر د زوی په ځمکه کې تر زوی مې وپایه کې ما یو ځای کې کوی ځان لکه نسته وم قال النبي صلی الله علیه وسلم په هغې جګړه پیدا شو جګړه دا شو چې زما تر زوی چې دا کوی زما دی ما یې چې لکه ما ستانه ځای اخیستی غوښتی مې و درنه کوی خو زما دی جګړه راله رسول الله صلی الله علیه وسلم له چې راغی هغه وفرمایل بینتک او یمینه موږ ته پته نه لګي یا خو ته ګواه پیش کا بینه معنی ګواه بینتک یا خو ته ګواهان پیش کا چې او دا کوی تا کنستره او که ګواهان نه نو یمینه یا با قسم خوري یعنی چا باندې چې دعوه کولی شي هغه قسم خوري څوک چې دعوه کوي هغه قسم نه خوري مثلا زه وایم ما دا کتاب زما دی نو په دې به زه ګواهان پیش کوم نو ما ته سړی څه وایي ته قسم وخوره چې دا ستا دی په ما قسم نشته قسم په هغه چا دی په چا چې دعوه کړې شوې ده کوم سړی چې مدعي وي نه به ګواهان پیش کړي دا شریعت چل ښودلی د عدالت طریقه ده څوک چې مدعي به قسم نه خوري کله چې د ګواهان نه دي پیش کړي نو په چا چې دعوه کړې شوې ده قسم به هغه خوري بینتک او یمینه یا خو ته ګواه پیش کا یا به دی قسم کوي فقلت نو ما ویل اذن یحلف یا رسول الله دی خو قسم خوري بعضې خلک بدعمله یي خلکو کې معلوم یې هغه چې داسې دوړمار دی قسمونه خوري غلط غلط اذن یحلف یا رسول الله دی به غلط قسم وخوري کوی زما دی خو ما سره اوس ګواهان نشته او قسم به ده دی
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من حلف علی یمین صبر یقتطع بها مال امرئ مسلما وما جمله راکه چې حدیث اول کې ویلو چا چې قسم وخور دروغجن دا سه قسم چې هغه منی کون کړي مال لا یقتطع بها مال امرئ مسلمن چې پریکی پیدا اساری پیدا حاصلی پیدا مال د مسلمان سړي وهو فاجر فيها فاجر پدا سے حال کې چې د پای قسم کې دروغجنی یا دروغجن قسم خوري او پردې ازمکه باندې پردي مال باندې خوري لقي الله د چې الله سره ملاقات کی هو علیه غضبان نعوذ بالله من غضب الحلیم نعوذ بالله من غضب الحلیم دا الله قهر او دا غصه سره پورې سم نه قوم د لوط باندې چې غصه شنه چره وسره لوط علیہ السلام قوم هغه اسمان پورې رسول او کته رو بغول نن عراق کشته رہا بحر میت ورته وي قرآن فرمایي پای کې یو نمونه د خلقو لپاره نمونه دا چې پای کې ژوندې شي نه پاتې کیږي بار نم کا سشیرولې ژوندې بګي مرشي د الله د غضب طاقت مخلوق نه لري یو سړی دی هغه یریږي د خبر نه چې غلط قسمونه خوري پر دې مالونه باندې هغه حاصلې چې الله انسان ته مخامخ غوسه شي بیا وسه کیږي دا غوسه الله عرش باندې استوا کړی دا مخلوق ازمکه کړي هغه باندې چې غوسه شي نو دغه نمونه موږ ته خود له عادیان او سمودیان یو خود خو هم د شعیب علیه السلام یو خو بدر کې موږ ته مشرکین حال هو او چې کله انسان د الله مخ کې ودرېږي او هغه ورته غوسه نه بیا وساله یو مسلمان د پاره دا د شرم خبره کافی ده چې دنه الله ناراضي او الله ته غوسه کوشش کوي چې غلط قسم بالکل مګوي بلکې په جایز هم قسم مګوي ضرورت نشته زیات نه زیات تا ته وس دنیايي نقصان ملو شي کنه ملو دي نور څه خونه کیږي دا الله د رضا کولو د پاره بشمیره قربانۍ کول پکاري نن د یو سړی په خپل جایز مال چې ردی او د قسمونه خوري پرې دیغه او ته ګوره چې الله د لسن ورګي او زمون خلکو کې دا شی نشته زمون زړه کې د الله محبت نشته خبره ده کزړه کې د الله محبت وي د الله د رسول فرامین او موږ تسلیمول کزړه کې مینه نشته بس مونږه مؤمن الدار یو پلار مور مسلمانان نو مونږ مسلمانان یو مونږ ایمان د پاره کړهو نه کړی نه هغه قتل لري چې ایمان څه شي په دې وجه هغه مسلمانان چې هغه د غیر مسلمو په علاقو کې اوسېږي یورپ کې اوسېږي امریکا کې اوسېږي برطانیې کې اوسېږي د هغې ایمان او اسلام زموږ نه کلکېږي د هغې کلکوالي وجه دا چې هغې شعوري ایمان راوړي زمونږ ایمان شعوري نه دی د الله د نوم احترام کوه دا زده کوي چې د الله د نوم احترام به ساتو د دنیا دپاره به کوشش دا کوو چې د الله نوم غلط استعمال نه کوو حتی الوسه به کوشش آخري حده پورې تر دې که زمونږ حق پکې هم ځینې لړ شي خو غلط قسم به نه خورو اقول قولي هذا استغفر الله